اسلام زمونږ هغه دین دی چې د ژوند په هره لار کې او په هر یو عمل کې زمونږ او ستاسو رهنمایي کړې ده، مونږ او تاسو ته لار ښودلې ده اسلام. په هغه کارونو کې یو غټ کار چې دی هغه قضا ده. قضا د خلقو فیصلو کولو ته وایي. قاضي هغه چاته وایي چې هغه د خلقو فیصلې کوي او د خلقو په فیصلو باندې مقرر وي. قرآن مجید مونږ او تاسو ته بار بار د عدل او د انصاف خبره کړې. دا عدل او انصاف چې دی دا په قضا او په فیصلو کې کېږي. قرآن مونږ او تاسو د ظلم او د جبر نه منې کړي یو، او ظلم او جبر چې دی دا په فیصلو کې کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فیصلې کړي دي، قضا یې کړې ده. مدینې ته چې کله هجرت وشو نو د یهودو سره یو معاهده او یو فیصله ولیکله، او ټولو قومونو په شریکه باندې د دې خبرې دا فیصله وکړه چې دا څومره خبرې موږ ولیکلې، زمونږ د دې ټولو خبرو مشري چې ده هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر باندې آخري فیصله به دی کوي. که هغه یهودو که منافقینو که هر څوک که مسلمانانو، د ټولو دا مشترکه یو فیصله وشوه. او دا فیصله په دې بنیاد باندې کړې وه چې دغه وخت کې د مدینې حفاظت دا ضروري و، د بهر خلکو نه. ځکه هغه فیصلو کې دا یو فیصله لیکلې وه چې که د بهر نه په مدینه باندې څوک حمله کوي نو د هغې جواب به موږ ټول په شریکه ورکوو. دې ته به پکې نه ګورو چې دا د دې مدینې خپل کس دی او دا بهر کس دی او دا یهودي دی او دا مسلمان دی، ټول به په شریکه باندې د هغې حفاظت وکوو. ځکه د قرآن مجید کې یو واقعه الله را نقل کړې ده، الله بیان کړې ده، او هغه واقعه چې ده هغه د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام د دور ده. دواړه پلار او زوی او دواړه نبیانو او دواړه حاکمان او بادشاهانو، او صنعت هم ورسره و، کاروبار، د اوسپنې کاروبار، د زغرو جوړول. وعلمناه صنعة لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم. الله ته اوسپنه نرمه کړې وه، هغې نه به یې زغرې او تورې، او الله فرمایي وقدور الراسیات، کلاو کلاو دیګونه دا به جوړول. او الله فرمایي غټ غټ خانکونه به یې جوړول د اوسپنو نه، دومره خانکونه
لکه حوض چې څومره حوض کوم چې هغه اوبه پکې جمع کړي. یو ځلې یو فیصله داود علیه السلام ته راغله. د چا ګډې وې، یو ګډباو شپنکی و او بل چې و هغه زمیندار و. د دې شپنکي دا ګډې دا د دې بل فصل ته وراوښتې وې او هغه فصل یې ورله خوړلی و. هغه زمیندار ورته ویل چې تا زما تاوان کړی، واقعي چې تاوان یې ورله کړی. د دې تاوان زما په تا باندې کېږي. دغه فیصله چې ده دا یې داود علیه السلام ته راوړه. خپل بیانونه یې ورته تېر کړه. داود علیه السلام چې کله د هغوی بیانونه واورېده نو د دغه فصل والا دپاره یې فیصله وکړه چې دی به د دې تاوان اوس ډکوي. دا حق هم دی. کله چې دوی راووتل سلیمان علیه السلام هغه لاره کې مخې له ورغې ورته ویلې څه مو کړل، څه فیصله وشوه؟ هغه ورته ویل داسې وشو. خپله د داود علیه السلام فیصله یې ورته واوروله چې هغه دا فیصله وه. سلیمان علیه السلام ورته وفرمیل چې ټیک ده هغه دا فیصله کړې ده، زما پلار دی، خو که دا فیصله زما په لاس کې وی نو ما به بل شان کړې وی دا فیصله. دا خبره داود علیه السلام ته ورسېده. داود علیه السلام سلیمان علیه السلام راوغوښته او زوی یې و. ورته ویل چې دا خبره تا کړې، تا څنګه فیصله کوله د دې دواړو منځ؟ په هغې مې لږ پوی کړه. سلیمان علیه السلام ورته وفرمیل ما د دې دواړو منځ کې فیصله داسې کوله چې دا ګډې دي دا ما دې زمیندار ته حواله کولې چې د دې ګډو نه ته فایده اخله، د دې د پیو نه او د هر څومره فایده یې هغه ته اخله. او د ګډو والا ته مې دا ویل چې ته به دې زمیندار له دا پټی وکرې، د دې پټي خدمت به کې د هغې پورې چې کله دا پټی او د دې دا فصل هغه حد ته ورسي چې په کوم حد کې دا دې ګډو خوړلي وو، هغه ځای ته کله ورسي زمیندار به تاله واپس خپلې ګډې درکړي او ته به زمیندار ته خپل فصل ورواله کړي. داود علیه السلام هغه ورته وفرمیل بالکل القضاء ما قضیته وحکم بذلك. هغه خلک یې واپس راوغوښته دواړه. سلیمان علیه السلام ته یې وفرمیل فیصله همدقه رنګې ده دا څنګه چې تا وکړو او په همدې باندې فیصله شو. یعنې د هغه خپلې زړې فیصلې نه داود علیه السلام وروسته شو. دا واقعه قرآن دې لپاره بیان کړی چې موږ او تاسو ته یو درس دی او هغه درس په دې واقعه کې دا دی
چې فیصله خو یو په عجلت کې کول نه دي پکار، زر کول نه دي پکار چې بس ځان ته نه خلاصوم بس، بلکې فیصلې کولو له به ټیم ورکوي کې به سوچ کې که په خپله ستا یو خبره نیز ده په هغې د دماغ نه رسي نو چا نه ورپکې ځان معلوم که، چا نه تپوس وکړه. او دویم د دې خبرې درس دی چې که هر څومره یو انسان ډېر قابل او ډېر عالم او ډېر پوهه شي په فیصلو باندې خو بیا هم انسان دی، خطا به ترې نه کېږي. خو چې کله ته په دې خبره پوه شي چې په دې ځای کې ما نه غلطي شوې ده نو بیا په خپله غلطۍ باندې ودرېدل نه دي په کار قاضي له، بلکې بل چا چې کومه ښه فیصله د هغې باره کې کړي هغه راغستل پکار دي او د خپلې خبرې نه رستو کېدل پکار دي. دا درس دی په دې واقعه کې. ځکه یو خو چې کلم یو قاضي یو فیصله کوونکی د چا فیصله کوي نو د څو خبرو خیال به پکې ساتي. اولنۍ خبره دا ده چې دا فیصله کوونکی او دا قاضي چې دی دی به د چا د یو فریق طرفداري به نه کوي اگر چې هغه د دشمني، دا بل طرف هغه د دشمن دی خو په فیصله کې به دی خپله دغه دشمن نه د فیصلې په ځای کې بدل نه اخلي، حق به وایي، دې ته به نه ګوري چې دې طرف ته مې دشمن دی، راشه اوس ستا نمبر دی په دې دشمن باندې او اوس وله کنده وګوره، بس اوس دله نقصان ورکړه. الله قرآن کې دا فرمایلی ولا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. تاسو کې د یو سړی د یو چا دشمنی، یو چا سره ورانه، یو چا سره اختلاف دی دې په دې باندې نه مجبوره کوي چې دی ظلم وکړي، دا بې انصافي وکړي. الله فرمایي اعدلوا، انصاف کوئ، عدل کوئ، هو اقرب للتقوى. دا عدل او انصاف دا فرزګارۍ ته نږدې عمل دی. دا کې د الله هیره تقوا فرزګاري دا به هلې راځي چې کله ته دشمن او دوست دا په فیصله کې یو شان وګڼي. کله چې ته یو فردی او خپل پلار، خپل رور، خپل تربور، خپل رشتہ دار دا دواړه په فیصله کې یو شان وګڼي، دې ته تقوا وایي، دې ته فرهیزګاري وایي. ځکه تقوا یوازې د تهجدو د کولو نوم نه دی چې یو سړی د شپې تهجد کوي نو دا متقي دی، یو سړی ډېر ذکر کوي نو دا متقي دی، یو سړی چې دی هغه غاټه ګیره فریخې ده نو دا متقي دی، هر وخت یې تسبیح په لاس کې دی دا متقي دی. تقوا چې ده هغه د بندګانو د حقوقو په وخت کې به معلومیږي، معاملاتو کې به معلومیږي، قرضدار کې به معلومیږي، ورکړه درکړه کې به معلومیږي. ځکه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه بچی ورشه هغه دواړه لکان بهر وباسه، دا د سرو جامو دا بل دا دواړه بهر ته وباسه، ورشه دواړه وباسه. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې تاسو د یو سړي د خولې د خبرو هغه خوږوالي باندې مه دوکه کېږئ چې ډېر ښایسته بیان یې وکړه، ډېر ښایسته تقریر یې وکړه،
ډېرې ښایسته خبرې یې وکړلې، دا جنت یې راته بلکل دې مخې ته کېښود. عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي د یو سړي په دې خبرو مه دوکه کېږئ او دې ته مه ګورئ، بلکې هغه فرمایي یو سړي ته په هغه ځای کې وګورئ عند الدینار والدرهم، په کوم ځای کې چې د روپۍ خبره راشي، کوم ځای کې چې د تاوان خبره راشي، هغه ځای کې دې د خوږو خبرو والا ته بیا وګوره. که چېرې هغه ځای کې دی مضبوط و او روپۍ ته یې سر نه ښکته کو، کروړونو اربونو ته یې سر نه ښکته کو، بلکې په هغه حق او په هغه خپله خبره کلک ولاړو، په دې پوه شه چې دی متقي دی. او چې کله د دینار او د درهم خبره راشي، د روپۍ خبره راشي، او دا صاحب دی بیا هغلته نه دی د ټینګې، په دې پوه شه چې دا متقي نه دی، د ده دا دینداري د چل ول ده. دی الله لم دوکه ورکوي او خلکو لم په خپله دیندارۍ باندې دوکه ورکوي. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. دی بیا الله لم دوکه ورکوي او د الله رسول لم دوکه ورکوي او ایمان والو لم دی بیا دوکه ورکوي. نو یو خبره دا ده چې حق به وې وإن كان مره، اگر چې هغه په چا باندې تریخ لګي. عجیبه خبره دا ده نن سبا په قضا او په فیصله کې چې هر فریق دا غواړي چې ټوټلی خبره هم همداسې کېږي چې دا څنګه زه ویم، څنګه چې زه غواړم همداسې به ټوله کېږي. که داسې نه کېږي نو که هغه بیا شریعت دی او که هغه بیا اسلام دی او که هغه بیا قرآن دی او که هغه بیا هر څه دي، خو زه یې منلو ته تیار نه یم. او بل فریق هم دغه وایي چې هر څه دې زما ومنلی شي، که دا ني زه د دې منلو ته نه یم تیار. تېر وخت کې موږ د چا یو خبره وه د دوه ورونو، نو هغه خبرې خو د هغه مشر ورور چې وی هغه ډېرې مضبوطې خبرې وې او واقعي چې همدا ښه شان وه چې څنګه هغه مشر ورور ویله. نو هغې کې او د هغه ډېر احسان و د دې مشر ورور په دغه کشرانو باندې، ځکه چې ټول عمر هغه مزدورۍ کړې وي او د کشرانو له خپل ځان سېزلی و. ځکه پخوانو حاکمانو او هوښیارو خلکو دا لیکلي دي چې دا مشر ورور دی، دا مشر ورور دا به ځان داسې جوړوي لکه د ونې دا تنه ني تنه، چې د هغه تنې اخري هغه خلکو له خشاک ورکي، میوه ورکي، دا هر څه ورکي، خو د هغې اخري انجام سي هماغه خلک ورپسې څه راوالي، ته به اره ورپسې راوالي او هغه تنه څه کي ټوټه ټوټه وي. او هغه تنه دا انکار نه کوي، ځکه هوښیارو خلکو دا لیکلي دي چې مشر ورور دی دا به داسې تنه وي. نو هغه کس هغه کشر یې ویلې حق ووایې حق. نو ما ورته وویلې چې داسې کار دی چې اوسه پورې خو مونږ هغه دا کوله چې زه زمونږ د معاشره کې داسې ده چې دې ته عرف وایي که نه، په عرف بعضې فیصلې کېږي چې یو کور کې یو مشر یې وګټي او بیا هغه معلومه خو له داسې کوله، خو چې ته وایې چې حق ووایې نو اوس به حق وایم، خو دې حق ته به اوس ټینګېږي. حق دا دی د شریعت چې ضرور ګټلی شوی مال چې رور ګټلی ده په دې کې د بل ورور حصه نشته. دا د شریعت حکم دی.
د پلار نه چې کوم پاتې شي هغه د ورونو منځ کې شریکي، هغه د ورونو او خویندو منځ کې شریکي. کوم چې رور وګټه په دې کې ورسره د بل ورور یو ذره اسم په شریعت کې نشته. نو هغه بیا ویلي نه شریعت نه کنه مالخه چې شریعت نه نو زه دا زمونږ د عدالتونه به والو چې دا د انګریز عدالتونه ته مونږ والو. په دې عدالتونو کې هم دا فیصله ده چې د رور ګټلی شوی مال دا د دې رور دی. نه ویل دغه نه زمونږ مومن دا نو مال چې د مومن خبره کې نو دا مامو کور مشهور دی د مومن د فیصلو کې. خو ما ویل ګوره یوې ته هم نشي ټینګېدی. نه ښه دا ده چې خاموشي اختیار کړه، خاموشي اختیار کړه، دې کې دې ګټه ده. نو هغه ته چې مې حق ویلی که نه دا معنی چې اوس کله هم داسې په لاره راشي نو هغه مخکې به ډېر خوږ میلاوېده اوس سلام هم نه کوي. ځکه حق وینا دا خو سخت دی. نو هغه ورور ته مې ویل ما ځکه د سلام ونه کړه او څه ونه کړل نو که چېرته زما د کلي د دې کلي وی خو بیا به مې ویلی چې ځه که نه چېرته څه به بیا به تنخوا دغه له نه ورکوي که نه. نو ما دا خو دا هغه کلي دی ده سره زما څه واسطه ده. اصل کې دا دی چې د حق وینا ترخی دا سخت دی. یو خبره په قاضي او فیصله کوونکي کې دا ده چې دی به دشمن او خپل ورور په فیصله کې یو شان ګڼي. که داسې ونه کړل دی ظالم دی، دی ظالم دی. جج صاحب او چیف جسټس صاحب چې دې ته په عربی کې د یوه ته قاضي وایي او د بل ته قاضي القضات وایي. دی به په سپریم کورټ او په های کورټ کې خپله دشمني نه پالي. چا سره خپله ورانه هغه به په فیصله کې نه نافظوي، دی به ظلم نه کوي، دی به ظالم نی. ځکه دی په هغه ځای کې ناست دی چې په کوم ځای باندې د فاسه یو خو سپریم کورټ باندې دا لیکلی شوي چې لا اله الا الله محمد رسول. او تاسو چې هغه بهر ګیټ باندې وګورئ نو هغلته هغه ګیټ د پاسه تله داسې د تلې نښه ده تله. نو دا د تلې نښه د څه دپاره وي؟ انصاف دپاره. الله قرآن کې ویلي چې ما قرآن او تله څه د نازل کړي دي؟ انصاف له لیقوم الناس بالقسط. نو اوس دا دی چې دغه د تلې دننه بې انصافي کېږي، دغلته ظلم کېږي، دغلته جبر کېږي. نو بیا د کوم ځای نه به سړی د عدل او د انصاف تمه وساتي. سلیمان علیه السلام دا استعمال بادشاه و، نبی و، د نبی زوی و او د بادشاه زوی و او داسې حکومت الله ورکړی و که نه چې دا به د قیامت د ورځې پورې الله چاله نه ورکړي. که اوس د دې ټولې دنیا بادشاه که یو سړی د امریکې بادشاه چې دی که نه چې هغه وایي زما ټوله دنیا باندې قبضه ده او چین والا وایي معاشي ته ورمنګه قابض یو په ټوله دنیا. دوی خو دې داسې وکړي دې هوا ته دې ووایي که نه دې هوا ته چې د دغه طرف نه مه رالوځه د دې طرفه به رالوځه. دا د دوی سره واک نشته. خو دا حکومت الله چاله ورکړی و، دا سلیمان علیه السلام هوا. هوا ته به یې ویل قرآن کې دي هوا به ورته چلېده رخاء نرمه حیث اصاب. کوم ځای ته چې به ورته ده وویل چې هغه طرف ته ځه بس. دوه زنانه وي یو ماشوم و. بعضې روایتو کې راځي چې دواړه بنې وې. دوی چېرته صحرا ته وتې وې او په هغه صحرا کې هغه ماشوم چېرته دوی پرېښوده او دوی چېرته په خشاکو راغونډولو شوي دا زنانه. زناور راغی شرمخه و هغه ماشوم چې و ماشوم هغه یو ماشوم یې یوړو یو پاتې شو دواړو سره ماشومان دواړو لانجه شروع کړه. یوې ویل دا پاتې شوی ماشوم زما دی او هغه بلې ویل نه دا زما دی، ستا هغه یې وړی دی. بلې ویل نه ستا هغه یې وړی دی.
دواړو فیصله سلیمان علیه السلام ته راوړه، دغه ته د داود علیه السلام ته چې رال هغه د دواړو خبرې واورېدې، هغه پکې دا رعایت وکړه چې بس فیصله یې د دې مشرۍ دپاره وکړه، ویل یاره دا دې مشرې له دا زوی د دې مشرې دی. دواړو خبره وشوه، بهر راووتې. سلیمان علیه السلام هغه ترېنه تپوس وکړه چې باباجي مې څه فیصله وکړه؟ هغوی ته ویل بس ماشوم یې د دې مشرې که بس. ویل ښه، ویل راځئ لږ. دواړه یې کېنولې، د دواړو خبره یې واورېده. خپل عمله کې یو کس ته ویل لاړ شه یو چاړه راوړه. دې مشرۍ خو هېڅ هم نه ویلې، خو د دې کشرۍ په زړه کې رپرپې راغی، اړچ پې راغی. ویل په چاړه څه کې؟ ورته ویل داسې به وکړمه چې ستاسو د دواړو پې لانجه ده، دا لانجه به داسې حل کړمه چې دا ماشوم به په منځ دوه کړمه، دا نیم ستا شو، دا نیم دا د دې بلې شو. مشرۍ غږ هم نه کوه. دې کشرۍ ورته ویل بس دا د دې شو، خو په چاړه یې مه نیموه، بس دا د دې مشرې شو. بس سلیمان علیه السلام ماشوم را واخیستو او دې کشرې له یې ورکړ، ویل دا ستا دی. لکه ستا اړه دا ورسره خوږ شو. دا واقعه علماو دې دپاره لیکلې ده چې د فیصله کوونکي دماغ دی، دماغ او د عقل دا به پوره وي. دی به هر طرف ته سوچ کوي، هر طرف ته به سوچ کوي، د هغې نه پس به بیا دی فیصله کوي. ځکه د اسلام حکم دی قضا او فیصله. او دا کم آیات چې تاسو ته مالوستې او د قرآن دا د داود علیه السلام باره کې چې الله خپل نبي داود علیه السلام ته ویل ای داود د خلکو منځ کې فیصله په انصاف باندې کوه او د چا سره زیاتې مه کوه. انشاءالله د فیصلې حوالې سره او د قضا او د فیصلو د غوښتلو باره کې روانه جمعه کې چې دا څومره سخت کار دی، دا آسان کار نه دی. بس په آخري به ته دا یو خبره ویم چې د دو کسانو په منځ کې فیصله کوونکي دا روایت کې راځي چې فإنما هي قنطرة بین الجنة والنار. ستا دا فیصله د جنت او د دوزخ په منځ کې پل دی، پل. نو که سمه دې وکړله، په حق دې وکړه، خو جنت ته به ورشي. که دغه نه وه نو لاندې به لویږي جهنم. الله دې موږ تاسو کې عدل او انصاف راولي او الله دې زموږ تاسو ټول فیصلې هغه د خیر او د برکت جوړي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. یا الله ګناهونه معاف کړي، صغیره او کبیره ګناهونه، تمام خطاګانې د ژوند معاف کړي. د ملک د سلامتیا دپاره دعا وکړئ، دلته د امن دپاره دعا وکړئ. یا الله دې ملک کې امن او سلامتي راولي. یا الله دا بدامني دې ملک نه ختم کړي. او یا الله رب العالمین دې ملک کې د عدل او د انصاف قضا او حکومت راولي. دا د ظلم او دا د جبر دا فیصلې زمونږ د سر نه اوچتې کړي. او یا الله رب العالمین زمونږ قاضیان، زمونږ ججان او زمونږ چیف جسټس یا الله دا د عدل او د انصاف والا جوړ، د ظلم والی مه جوړئ. او یا الله رب العالمین ایمان هم سلامت کړي او آخره خاتمه هم په ایمان باندې جوړه کړي. د آخره خاتمې د ذلت او د ښویېدو نه م یا الله وساتي. یا الله کومه کلمه چې م په ژوند ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله، یا الله دا کلمه د مرګ په وخت کې هم زموږ نصیب کړي. او یا الله ټول امت مسلمه دا په هدایت باندې راولي. او یا الله ټول کفر ته هم هدایت وکړي. د فلسطین د مجاهدینو یا الله ته مدد وکړي، د خپل طرف نه یا الله ته مدد وکړي. یا الله ټولو مسلمانانو او ټولو حکمرانانو فریخي دي، یا الله ته مدد وکړي، ته غیبي مدد وکړي یا الله. او یا الله اسرائیل او د هغوی ملګري
د هغوی قوت او زور د دنیا نه ختم کړي. وصلی الله تعالی